سوشل میډیا باندې بابو صاحب ډیر وایرل شوی دی، هغه به هم ویلي چې زه ګورې زما شهادت حق اورې دا حق نه. شریعت چې دی شریعت بالکل موږ ته صفا هر څه بیان کړي دي، خو موږ مسلمان پې باندې ورځي نه. کوشش کوئ علماو سره کښېنئ، علماو نه زده کړه کوئ، مسایل زده کوئ، بیا به انشاءالله اخوا دېخوا مونږ نه ځو. نو ډېر خلک داسې وایي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څه خلک وکتل چې سپوږمۍ ته ولاړ دي، سپوږمۍ ګوري. نو ویلي دا زمونږ په شان باندې تبصره پکې څوک وایي دا د یوې ورځې سپوږمۍ ده، څوک وایي نه دا د 2 ورځو ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه منع کړ. وی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لدینا منع فرمایلی ده چې تاسو به دا نه وایئ چې دا د 2 ورځو دی. تاسو میاشت پوره کوئ، که تاسو ته په 29 باندې سپوږمۍ ښکاره شي خو اختر کوئ، او که درته ښکاره نه شي نو 10 روژې پوره کوئ، څنګه چې مونږ 10 روژې پوره کړل. خو دا مه وایو چې دا ده 2 ورځو، ولې چې ښکاره کوونکی خو الله دې تا ته څه پته. هغه ذات ته وګوره چې یوې مور خېټه کې څو اولادونه پیدا کوي. نو سپوږمۍ غټه ښکارول وړه ښکارول دا د هغه ذات قدرت دی. په دې کې ستا او ما ته هغه نشته دی.